په 21مې صدۍ کې ته وګوره چې مطلب په تل کې اسپتال نشته دی، سکول نشته دی، کالج نشته دی. کالج خو ډېره لویه خبره ده. نو په کار ده زموږ دغه منتخب نمایندګانو ته چې په دې علاقه باندې نظر وکړي. وایم چې نواب صاحب کیسې خو موږ اورو چې کله د هغه نه دفعه دیر آزاد شوی دی نو هغه شانتې سټیټ موږ ته په نظر باندې راځي او که موږ دغه واکدارانو ته وګورو نو ډېر واکداران لاړ او بس تشې وعدې دي. کتونکو شیخ ابو سعید یم دې ټایم کې په تل کوهستان کمراټ کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته پته ده کمراټ یو ډېر ښایسته ځای دی، ډېر زیات مشهور ځای دی. مونږ وکتل د کمراټ ویزټ مونږ وکړو دې ټایم کې په تل کې موجود یو. د دې ځای روډونو ته مونږ وکتل، کومه مقامي خلک وو د هغو سره مونږ خبرې وکړې نو هغوی ته ډېر زیات ستونزې دي. د علاقې مشران هم دي. پهله خان زمان صاحب تاسو د دې علاقې ویزټ وکړو، یو صحافي، تاسو وګورئ د روډ خو دغه حال دی، د سکول دغه حال دی او زمونږ نمایندګان چې کله د الیکشن ټایم شي نو هر یو پارټۍ وال راځي دلته راښکاره کېږي، ځای نه موندېږي او چې کله الیکشن ختم شي څوک وګټي نو بیا هغه دا علاقې پرېږدي. تاسو به څه وایئ په دې؟ ډېره زیاته مهرباني شیخ ابو سعید خانه چې تاسو هم دغه د علاقې او د بر دیر دپاره کار کوئ د خپل د میډیا د لارې او د دې علاقې ستونزې چې دی نو هغه هایلایټ کوئ. بالکل تاسو ډېره ښکلې خبره وکړه او صحیح خبره مو وکړه چې زمونږ د بر دیر دغه منتخب نمایندګان دي وایي چې دغه د 40 کالونو را روان دي، دې خلکو له راځي اوټ چې کوم دی اخلي د دې خلکو نه او بیا دغه کله چې دغه اسمبلو ته لاړ شي هغه پستي کرسۍ ویني نو بیا دا خلک ته یېري. ځکه چې موږ د ملګرو هم خبره وکړه چې یاره د الیکشن نه مخکې ګل ابراهیم صاحب هم دې علاقې ته راغلی دی، MNA صاحبزاده صفت الله صاحب هم دې علاقې ته راغلی، خو هغوی وایي چې الیکشن نه بعد بیا نه دي راغلي. وعدې وایي چې راسره کړي دي او هغه وعدې تر اوسه پورې په هغې کې هغه مکمل توګه باندې ناکام دي. نو زما د دغه منتخب نمایندګانو نه دغه درخواست دی چې خصوصا په تل کمراټ په دې علاقې باندې ډېر زیاته توجه ورکړي، نظر وکړي، ځکه چې دا ډېر بې بسه خلک دی. ځکه تاسو واورئ د هغوی ووایي چې یاره موږ خپل مریض د دې ځای نه چې دی نو موږ ته بیماري راشي نو دلته موږ سره اسپتال نشته دی، هغه به موږ یا دیر ته وړو یا به تیمرګري ته وړو. نو په 21مې صدۍ کې ته وګوره چې مطلب په تل کې اسپتال نشته دی، سکول نشته دی، کالج نشته دی. کالج خو ډېره لویه خبره ده. نو په کار ده زموږ دغه منتخب نمایندګانو ته چې په دې علاقه باندې نظر وکړي او دې علاقې ته به بیا هم د آینده دپاره دغه 15 کاله پوره کېږي بیا به هم د اوټ دپاره راځي نو چې په غټو سترګو باندې راشي او دلته هغوی څه کړي نو دا خلک به ورته بیا اوټ ورکړي. علمشیر بھائی تاسو وکتل، تاسو دې ځای ویزټ وکړو، د دې ځای روډونه تاسو وکتل. که موږ اکثر وګورو زمونږ نمایندګان دي کوم دي هغه ډېرې زیاتې وعدې کوي، زمونږ نمایندګان دي کوم دي نو که موږ وګورو دلته د هغو د روډونو دغه حال دی. څه به وایي د دې په حواله باندې؟ ډېر ټي وي کتونکو ټولو ته سلامونه کوم. دا وخت زموږ څخه په تل کمراټ کې چې دا مشران ولاړ دي نو زه به ووایم چې نواب صاحب کیسې خو موږ اورو چې کله د هغه نه دفعه دیر آزاد شوی دی نو هغه شانتې سټیټ موږ ته په نظر باندې راځي او که موږ دغه واکدارانو ته وګورو نو ډېر واکداران لاړ او بس تشې وعدې دي. نو که د دې ځګې ښایست ته موږ وګورو د کمراټ دې ته د بارانو ملکونو نه سیلګري راځي، دغه شانتې د لوکل د پاکستان د خوا او شانه خو چې یو پیر له دلتې راشي نو په دوباره وخت بیا نه راځي، هغو بیا دغه پیغام یو میشن چلی چې یاره هغې روډ خراب دی. بل د دې معصوم خلک دی که موږ وګورو دلته ډېر سلایډینګ کېږي، دغه شانتې سیلابونه راځي، د دیو د ایجوکیشن هغه دغه چې هغه بالکل د نش په برابر دی، دغه شانتې صحت چې کوم نظام دی هغه د نش په برابر دی. روډونو خو موږ ویلی نه شو نو کم چونکې دغه خلک چې زموږ څه وعدې کوي بیا د پاکستان تحریک انصاف چې 11 ټینور چې پر هغې صوبه کې روان دی نو منتخب MNA صاحب زموږ هم دویم پیر چې MNA دی نو هغوی ته موږ وایو چې وروره دلته دې خلکو له توجه ورکړئ، ځکه چې دا معصوم خلک دی تاسو خپل بچي چې په بهر هیوادونو کې دغه شانتې په کالجونو کې او په یونیورسټو کې داخلوئ خو د دې قوم هم کم سے کم یو احساس د ځان څه پیدا کوي، ځکه چې دا ډېر معصوم قوم دی او زموږ د ضلع چې د دې دا خلک چې ډېر اعتمادي خلک دی او ډېر مینهناک خلک دی، په خلکو باندې ډېر اعتبار کوي او دوکه کېږي. یو بېله زمام د میډیا په ذریعه باندې دې نوجوانانو ته دا پیغام ورکوم چې نور مه تبدیلیانو ته ګورئ، هغه کس له ووټ ورکړئ چې کم ستاسو غم خواري، کم د خلکو غم خواري. تاسو د څه ستونزې دلته د سکولونو سهال دی، د روډونو سهال دی، څه به وایي د دې په حواله باندې؟ دلته موږ ته لکه ضروري ټولې نه اهم ضروري موږ ته روډ دی. زموږ روډ نشته، په دې داسې روډ دی چې دا د قچرو لاره هم نه دی. صحیح ده چې په دې ځای ټوریزم راځي کمراټ ته، لکه یو ځل څوک راشي نو دوباره نه راځي، هغې ته تکلیف هغه لکه هغه ځای نه په صحت کې راځي، دې ځای نه بیمار واپس ځي که نه نو پیدا څه دی. نو موږ ته اهم ضرورت د دې روډ دی چې دا روډ یې جوړ کړي. بل اسپتال زموږ ته لکه ډېر ضروري اسپتال دا ذمواري د چا جوړېږي؟ دا روډ به موږ له څوک جوړوي؟ دا سکولونه به موږ له څوک جوړوي؟ د دې ذمواري د چا جوړېږي؟ د دې اولنی ذموار خو زموږ MP دی د دې ځای، هغې ته پکار دی چې هغه موږ له دغه روډونه هر څه هغه برابر کړي، لکه مشر هغه دی خیال دی. نو بل بیا زموږ د MNA صاحب چې کوم دی هغه دی نو هغه به مخکې دا پیغام به شیر کړي نو دا به کېږي.
ایم پی ای صاحب ایم این ای صاحب سیټ ګټلی دی آیا د دې ځای دورې کړې ده چېرته راغلی دی ستاسو پوښتنه یې کړې یاره راغلی دی خو زمونږ پوښتنه نه دی کړې دا سیلابونه چې شوی دی هغه وخت کې هغه ما نه دی لیدلی نه ګل ابراهیم صاحب راغلی دی نه زمونږ ایم پی راغلی دی او دلته زمونږ کم مشران چې هغې د خپل د طرفه مونږ دغه روډ جوړ کو دا روډ بند شوي دا بایپاس جوړ کو خپل په پیسو خپل په دغه مونږ سره چا امداد نه دی کړی خپل په قومي لیبل باندې دغه مونږ ځان له دغه لار جوړ کړی دی نو مونږ سره چا امداد نه دی کړی نه چا زمونږ تپوس کړی دی ګرانو کتونکو څنګه تاسو د خان زمان روغاني صاحب او دغه شان د عالمشیر بای خبرې واورېدې او د مقامي خلکو سره مونږ خبرې وکړې نو هغوی زمونږ کومه نمایندګان ته دي خاص طور د دې ځای ایم پی ای ته دی ګل ابراهیم صاحب د هغو نه هم ډېرې زیاتې ګیلې یې وکړې او دغه شان زمونږ ایم این ای صاحب ته هم دی هغه وایي چې کله هم دلته الیکشن ورځي نو هرې پارټۍ والا کو هغه پی ټي آی وي کو مسلم لیگ نون وي کو این پي وي ډېر زیات راځي د اوټ د اغستو دپاره او چې کله بیا هغه سیټ وګټي نو دې علاقې دغه شان پسمانده پاتې شي بیا د تپوس کولو څوک نه وي د بل پروګرام پورې ما ابو سعید له راکړي اجازت د الله په امان